قربه وینا کنونکی د آدم کیسه مختول فکر کو چې پهوېګو قربه وینا کنونکی یو باغ یو مار او یو مماڼه قربه وینا کنونکی خو کله چې ما د نن روزي لپاره په موادو ځان پوهو نو راته معلومه شو چې خبره بخي بل دړه ده. قربه وینا کنونکی دا یوازې د یوې منشوي میوې کیسه نه ده، دا د انتخاب، د اطاعت او د خدای سره د اړیکې په اړه ده. قربه وینا کنونکی نن به په ځانګړي ډول په دوو ونو خبرې وکړو، د ژوند ونې او د نیکي او بدی د پیژندنې ونې. متخصص وینا کنونکی بالکل. او زمونږ باس یعنی په یوې ځانګړي الهیاتي شنینې ولاړ دي. دا شنینه د کیسې ته په سمبولیک ډول ګوري. دا پوښتنه کوي چې دا دوه ونې ولې هلته وي او اصلي پیغام یې څه دی. زمونږ موخه همدا ده چې د دې کیسې تر شا پراته ژور مفاهیم وپلټو. ډېر ښه، نو راځي چې له پیل څخه یې پیل کړو. کیسه په یوې غمیزې پیلېږي، آدم له عدن څخه شړل کېږي. خو ولې خدای دومره په غوسه شو؟ د دې شړلو اصلي لامل او پالای سوې؟ هو، کیسه په همدې شړلو پیلېږي. او دا زمونږ د بحث لپاره ډېر ښه پیل دی. متخصص وینا کوونکی په ظاهره خو دلیل ساده دی، هغه د خدای حکم مات کړه. متخصص وینا کوونکی خو هغه سرچینه چې مونږ یې څېړو وایي چې دا شړل یا ز فزیکی سزا نه وه. متخصص وینا کوونکی دا یو ډېره ژوره روحاني پیښه وه. متخصص وینا کوونکی د دې لیکنې لیکوال په دې باور دی چې د عدن باغ په حقیقت کې د مقدس ځای یا قدس الاقداس سمبول دی. قربه وینا کوونکی یو لحظه قدس الاقداس د خو هغه ځای نه بو چې د يهودو په معبد کې تر ټولو سپېڅلي ګڼل کېده، چې اجازه یو ځل لوی کاهن په کال کې یو ځل ورتل شو. متخصص وینا کوونکی دقیقه خبره هو هغه ځای چې د خدای د حضور نشه ګڼل کېده. نو د عدن شړل یا ځل یو شکلې باغ سنو. متخصص وینا کوونکی دا د خدای له مستقیم حضور سره تیارې ته د غورځېدو په معنا و. هغه ملائکه یا کروبیم چې د اور په توروي لاره ساتله، هغه راز فزیکی ساتونکو نه وو، هغه د روحاني خند نشوه. هغه خند چې د ګناه له عمله د انسان او خدای ترمنځ رامنځي شو. قربه وینا کوونکی نو دا په دې معنا ده چې ابدي ژوند ته د رسیدو لپاره، یعنی د زوړې ونې ته د رسیدو لپاره یو شرط شته. قربه وینا کوونکی خبره یوازې د میوې خوړل نه و. متخصص وینا کوونکی بلکل سرچینه وایي چې د خدای تخت د هغې د حکمونو پر بنیاد ولاړ دی. متخصص وینا کوونکی نو د زوړې ونې ته رسیدل د خدای تخت ته د رسیدل په شان دی. متخصص وینا کوونکی څوک چې د خدای حکم ماتوي هغه په حقیقت کې د خدای د واکمنوي اساس ننګوي. نو ځکه هغه نشي کولی چې دغه تخت ته ورسیږي او ابدي ژوند ته رسیدي. هغه په خپل پرځان لاره بند کړ. دلته یو ډېر په زړه پورې ټکی دی چې په موادو کې ورته اشاره شوه. قربه وینا کوونکی او د چې زماله لپاره د کیسې ټول انځر بدل کړي. سرچینه وایي چې دا دواړه ونه د زوړې ونه او د پوهې ونه. قربه وینا کوونکی حقیقت کې دوه جدا شیان نه دي، بلکې د خدای د یو حکم په وړاندې د انسان د زوړې دوه ډوله غبرګون نه دي. دا خو بېخي نوې فکر دی. هو دا د دې ټول بس کلیدي نقطه ده. متخصص وینا کوونکی دا تفسیر له د دس نظر څخه ډیر توپیر لري. متخصص وینا کوونکی مطلب می دا دی چې له هغه مخلوق لپاره چې له خدای سره مینه کوي او اطاعت کوي همغه الهي حکم د ژوند ونه ده. متخصص وینا کوونکی خو متخصص وینا کوونکی له هغه مخلوق لپاره چې نافرمانی کوي هماغه یو حکم د نیکی او بدی د پیژندنې ونه ګرځي، یعنی د قضاوت او مرګ معیار. قربه وینا کوونکی اجازه راکړئ وګورم چې سم پوه شوم کنه. نو ستونزه په ونې کې نه وه، ستونزه په هوا چا کې وه چې ونې ته یې کتل. قربه وینا کوونکی دا لکه د لمر رڼا غوندې ده، هماغه رڼا چې موم نرموي خټه کلک کوي. سمه ده؟ قربه وینا کوونکی ستونزه په رڼا کې نه ده،
ډیر ښه مثال بالکل دقیقه هم دا خبره ده بالکل ستونزه د زړې حالات وا چې یو حکم یې په ژوند یا مرګ بدل کړو سرچینه یو بل مثال هم ورکوي لکه یو څوک چې زنا کوي هغه د یوې لنډمهالې لذت لپاره خپل دایمي اړیکه له منځه وړي. په همدې ډول د آدم لپاره د ژوند د ونی ارزښت هغومره وه چې هغه یې د منع شوې میوې لپاره پرېښو. متخصص ویناکن کې د ښیي چې د هغه په زړه کې د خدای د حکم ارزښت کم شوی و. کوربه ویناکن کې نو د میوې خودل یوازې د ناروغي نشانه وه، نه په خپله ناروغي. هو بالکل دا عمل یوازې د زړه نه پخانې حالات څرګندونه وه. متخصص ونکن کې آدم له واړم د داسې زړه درلو چې د نفرمینی ورتیا یې لرله. هو هغه لواړم د خدای د حکم په ترله د خوا خبره یا خپل غوښنی ته ډیره ارزښت ورکوه. نو د میوې خودل یوازې د هغه د زړه حالت ښکارا کړل، نه ده چې هغه حالت یې رامنځته کړی وي. خدای یو ډیر خطرناکه پوښتنه نه راولاړي کې دا ونه دومره خطرناکه وه نو خدای ولی په لومړي سر کې هلته کې خودو. دا خدا سه ښکاری لکه یو دام چې یو څوک یو حاجی او بیا وای چې دا د دې لپاره چې ته هوښیار شي. دا یو ډیر مهمه پوښتنه ده او منطقي پوښتنه ده. د متن له نظره دا ونه دام نه وه بلکې یو ضرورت وه. متخصص ویناکون کې سرچینه استدلال کوي چې د پهی د ونی پرتا آدم نشو کولای خپل زړه وپیژني. متخصص ویناکون کې هغه په یو بېګناه حالت کې وو، خدا بېګناهي د ماشوم په سر وا په وړیږي. متخصص ویناکون کې هغه به هیڅ کله نه پوهه چې د خوای په ترله یې له هوا سره ډیره مینه درلوده. متخصص ویناکون کې هغه به نه پوهه چې روحاني پلوا مړ دی او دا چې د ژوند ونه ته څومره اړتیا لري. کوریبه ویناکون کې نو دا ونه دا یوي هنداره پسې راو. متخصص ویناکون کې دیکا خبره ده یو هنداره یا یو لارشود. متخصص ویناکون کې په دې ځای کې سرچینه یو ډیره په زړه پوری کلمه کاروي چې له کوریایي یبه راغله ده مونږ هکسن سانګ. اوس دا شاید عجیب ښکار شي چې ولی په دې باس کې یو کوریایي کلمه کار شي، خو د دې لیکنې لیکوال غواړي یو ډیره مشخص مفهوم روښانه کړي. دا کلمه یو ډوله سختگیر سرپرسته اشاره کوي چې یو ماشوم روزي ترسو بالغ شي. مدونه آدم ته د یو سخت شوونکې په سر خپل کمزوري او ګنا وروخودو. متخصص ویناکون کې ترسو هغه د رښتینی نجات لپاره چمتو شي. کوربه ویناکونکي نو کې هغه خپل ګنا وپیژندله او د ژوند د اصلي ونی اړتیاي احساس کړه. کوربه ویناکونکي خو لاره خو یې بنده وه، هغه ملایکې او د اور تورا هلته ولاړ وو. کوربه ویناکونکي دا خو د یوې تل لپاره تړلې دروازې په څیر ښکاري. آیا د دې قلف د خلاصولو کومه کیلي هم شته؟ متخصص ویناکونکي د متن لرخه هو کیلی شته او دا کیلی صلیب دی. متخصص ویناکونکي سرچینه صلیب د ژوند د اصلي ونی په توګه معرفي کوي. یو لحظه دا خو یو لوی فکری ګام دی. کوربه ویناکونکي څنګه کله شو چې یو لرګي صلیب چې د شکنجې او مرګ نشانه ده د ژوند لونه سره وتړو. کوربه ویناکونکي په دې کې څه منطق شته؟ متخصص ویناکونکي پوښتنه مو پر ځای ده. اړیکه په دې کې ده چې ابدي ژوند څنګه ترلاسه کیږي. متخصص ویناکونکي آدم فکر کاوه چې ژوند د یوې پزیکی میوې په خوړلو سره ترلاسیږي. متخصص ویناکونکي خو رښتینی ابدي ژوند له بشپړ اطاعت او خدای سره لمنول ډکی اړیکې سره راځي. متخصص ویناکونکي آدم د لرګي په ونه کې د نافرمانی لاره ژوند لاسه ورکړ. متخصص ویناکونکي عیسی مسیح د لری په صلیب باندې د بشپړ اطاعت لاره انتر مرکې پوری بیرته جنتا لارا پرانستله. متخصص ویناکونکي نو صلیب د هغه نافرمانی ضد دی چې په باغ کې وشو. دا د جن اصلي ونه ده. کوربه ویناکونکي نو هغه او تورې چې لاره یې ساتله د صلیب د اطاعت لاهوري تیریدل ممکن کیږي. کوربه ویناکونکي دا یو ډیر پیاوړی عنصر دی. خو دلته یو بل ټکی هم شته. کوربه ویناکونکي له ادن څخه شړل کیدل.
متخصص وینا کونکي. هو او هغه ټکه دادی چې له ادن څخه شړل یوازې سزا نه وه بلکې په یو ډول رحمت هم وه. متخصص وینا کونکي راځي فکر وکړو چې آدم لګنا کوړون وسه په ادن کې په هوسایني کې ژوند کړی وای متخصص وینا کونکي. نو هکله به خپلی ارتیا ته پام نه وای شوی تو وغی نه وای استلی. متخصص وینا کونکي. هغه به په خپل ګیناګار حالت کې تلپاره پاتې شوی وای. متخصص وینا کونکي. خو کړاو سختیانې او د ځمکې سره مبارزه د هغه صدی چې انسان بیرته خدای ته ورنږدې کی. نو په حقیقت کې له ادن سنه وتلې د ژوند د اصلي وړې د مندلو لپاره لومړی ګام وا. خوربه وینا کوونکي دا یو متضاد خو ډیر زور فکر دی. خو دا هر څه یو بل ډیره بنسباتي راپورته کوي. خوربه وینا کوونکي کې خدای په هر څه لواړې پوهیږي او پوهیدا شي چې آدم بګنا کوي. نو آیا آدم واقعي کوم انتخاب درلو؟ آیا د هر څه لواړې ټاکل شوی نو؟ متخصص دا د الهاتو په تاریخ کې یو لا تر ټولو لوی پوښتنو څخه ده. متخصص سرچینه داسې تشریح کوي خدای انسان ته آزاد اراده ورکوي خو په ورته وخت کې د هر څه په اړه مخکینی پوهیږي یا فور نالج هم لري. متخصص دا دوه مفاهیم زموږ په ذهن کې سره په ټکر کې ښکاري خو دا پر خدای حکمت کې سره یو ځای کیږي. خدای پوهیدا چې آدم با ماته خوري. خوربا نو که خدای پوهیدا آیا د آدم ماته د خدای د پلان یو برخه وي؟ د داسې نشکاری چې آدم یوازې په یو لوی ډراما کې یو لوبغاړی وي. متخصص د متن د تفسیر لمخې هو دا د پلان یو برخه وا. متخصص وینا کونکي خدا په دې معنی نه ده چې خدای آدم گناه ته مجبور کړي. متخصص وینا کونکي بلکې خدای د مخلوقاتو آزاد څخه انتخابونه حتی د هغوی ناکامیا داسې کاروي چې په پای کې خپل لوی هدف ته ورسیږي. متخصص وینا کونکي د خدای ټاکل شوی طریقه همدا وا لماته ورسته د صلیب له لارې بریا. متخصص وینا کونکي دا لاره د یوې ساده ماشومانه بې ګناهي په پرتله ډیره ژرې او ډیره باشکوه ده. کوربا وینا کونکي ډیر خو نو که د نن ورځې د بحث لنډیز وکړو د آدم کیسه د جادویي میوو په اړه نه ده بلکې په بشپړه توګه د زیړ د حالت په اړه ده. کوربا منا کونکي اغا او تایید چې له مینې څخه سرچینه اخلي ژوند ته لاره پرانځيږي. کوربا منا کونکي او اغا نافرمانی شلزان غستنې څخه راپورته کیږي د مرګ لامل کیږي. کوربا منا کونکي نو دا دوا ونی یوازې زموږ د باطنی حالت او انتخابونو نشي دي. بالکل. او د پایا پاره یو پښتنه چې اوریدونکو کولی شي پر فکر وکړي. دا سمانه لري چې اوس وخت د نورو لپاره د ژوند په ول شي. سرچینه وندیس کوي کله چې یو څوک د عیسی مسیح پر لار زی چې د متن لمخې د زندي رښتي ونه ده. متخصص وینا کونکي نو هغه په خپل د نورو لپاره د مینې بخښنې او ژوند سرچینه ګرځي. متخصص وینا کونکي په دې توګه انسان له خپل حیواني شکل څخه د خدای شکل ته بدلیږي. متخصص وینا کونکي دا یو فکر پاروونکی نظر دی چې کولی شي زموږ د ژوند په اړه زموږ لید بدلی شي. آیا زموږ شیطان د نورو لپاره د قضاوت ونه ده کې د ژوند ونه ده؟